أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یو سوچ مې مخکې د مکې د فتح په حواله ابتدایي ذکر ما کړی وو. نن به په دغه حواله نور تفصیل بیانوم. د دغه غزا د سبب باره کې بیان شوی دی چې د دغه غزا فوري سبب دا جوړ شوی وو چې قریشو هغه معاهده ماته کړې وه چې کومه په حدیبیه کې شوې وه، او رسول کریم صلی الله علیه وسلم قاصد ته ډېر د کبر په انداز کې دا ویلي وو چې موږ معاهده ختمو او موږ به محمد صلی الله علیه وسلم سره جنگ کوو. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېدو نو هغوی د مکې طرف ته روان شو. د دې د عهد شکنۍ تفصیل داسې دی چې کله د حدیبیې صلح شوې وه نو پکې شرط یو دام وو چې د عربو قبایلو کې چې څوک غواړي هغه د رسول کریم سره معاهده وکړي او څوک چې غواړي هغه د قریشو سره دې وکړي معاهده. نو بنو بکر او بنو خزاعه چې د حرم نګر چاپیره آباد وو، په هغې کې بنو خزاعه رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره معاهده کړې وه، او د هغوی چې کومه حریفه قبیله وه بنو بکر هغوی قریشو سره معاهده کړې وه، او داسې دواړه قبیلې یو بل سره چې کوم جنګ و د هغې نه محفوظه شو. په جاهلیت دور کې بنو خزاعه او د بنو بکر جنگ وو یو بل سره، او په یو جنگ کې بنو بکر یو د بنو خزاعه تن وجلې وو، بنو خزاعه د بنو بکر 3 کسان د حرم په حدودو کې وجلې وو. بنو بکر او بنو خزاعه په دغه حل کې وو، یعنی د دې نه یو بل سره جنګونه روان وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بعثت وشو او هغوی دا وفرمایله او خلک د اسلام باره کې مصروفه شو. نبي سیس دغې مخې ته راغلو، د هغې باره کې خبرې کېدې او یو بل نه بیا دوی منې شو، خو په زړونو کې د دوی پټه غوسه وه. او چې کله د 8 هجري کال د شعبان میاشت راغله او صلح حدیبیې ته 2 میاشتې تېرې شوې وې، نو د بنو بکر یو تن و، هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې حج وویله، یعنی توهینامیزه شعرونه ویلي وو. د بنو خزاعه یو هلک و چې هغه دا واورېده چې هغې دا شعرونه وی، نو هغه لږې شو دا تنې په دغه تنې ګزار وکړو، دغه سر یې وشلولو، او په دغه واقعه دواړو قبیلو کې جنګ وشو، جګړه شروع شوه، او مخکې نه د دې ترمنځ دښمني را روانه وه، په عرضي طور باندې دا بنده وه. د بنو بکر چې کم تن د توهینامیزه شعرونه ویلي وو هغه د بنو بکر یو خاندان او بنو نفاسه د هغه سره تعلق لرلو. چې کله د بنو خزاعه هغه هلک لږې شو دغه شاعر زخمی کو، نو بنو بکر نه د بنو نفاسه د قریشو نه د بنو خزاعه خلاف مدد غوښتو د وسلې او د افرادي قوت سره. قریشو د هغې د مدد ته غاړه کېښوده، د هغې مدد ته غاړه کېښوده، خو د ابو سفیان نه بغیر هغه نه دا مشوره شوې وه او نه هغه دې نه خبر و. او یو قول دا دی چې مشوره ورسره شوې وه
خو هغه دین انکار کړی وو، یعنی جنگ نه انکار کړی وو. خو دینه باوجود قریشو په وسلې، په اسونو او په افرادي قوت د هغوی مدد کړی وو. دوی ټولو په رازدارۍ حمله کړې وه دې لپاره چې بنو خزاعه خپله دفاع ونه کړی شي. بنو خزاعه د معاهدې په وجه ځان محفوظه ګڼل او غافله وو. قریش بنو بکر او بنو نفاسه د وتیر په مقام د ملاوېدو لوز وکړو. دا د مکې د شیبي علاقه وه چې د مکې په جنوب مغرب کې د حرم په حدودو کې د مکې نه 14 کیلومتره په فاصله دی. د بنو خزاعه کورونه دې ځای کې وو. دا خلک چې کوم مخالفان وو دي په ټاکلي شوي وخت ملته ملو شو او د قریشو چې کوم رئیسان وو هغوی ولې بدلې کړې وې، نقابونه تاو کړي وو او په دې کې صفوان بن امیه، اکرمه بن ابي جهل، حویتب بن عبدالعزا، شیبه بن عثمان او مقرز بن حفص شامل وو او دوی ټول سره د دوی غلامان هم وو او د بنو بکر رئیس نوفل بن معاویه هم دوی سره وو. بنو خزاعه غافل وو، مطمئنه وو، د شپې وده وو او زیاتره پکې ماشومان، ښځې او کمزوري خلک وو. قریشو بنو نفاسه هغوی باندې حمله وکړه او خلک یې وژل شروع کړه. ان تر دې چې دې کې څوک وتښتېده، لاړه د حرم په حدودو ته ورسېده او د بنو خزاعه د بنو بکر قائد نوفل بن معاویه ته وویل چې یا نوفل اوس هم په حرم کې داخل شو، نو ستاسو د معبود واسطه وي. نو نوفل ورته ډېر په کبر وویل چې نن یو معبود هم نشته او په حرم کې هم هغوی هغه قتل و غارت جاري وساتلو. بنو بکر د بنو خزاعه 20 کسان هغه ورځ وژلي وو. بهرحال وروستو قریش په خپل دغه کار شرمنده شوي وو، پریشانه شوي وو. هغوی خبر وو چې د هغوی په دغه فعل هغه معاهده ماته شوه چې کومه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی ترمنځ وه. سهیل بن عمرو نوفل ته وویل چې مونږ تاسو سره او ستاسو ملګرو سره یو ځای چې کوم خلک ووژل، نو ته ښه خبرې، ته دا قتل عام کړی دی او باقي خلک هم ته وژل غواړې، خو مونږ په دې به ستا اتباع ونه کړو، دوی پرېږده. نو نوفل بیا هغې پرېښوده، هغوی لاړه. حارث بن هشام، عبدالله بن ابي ربیعه دواړه یو ځای صفوان بن امیه، سهیل بن عمرو او اکرمه بن ابي جهل له ورغله او هغوی سخت ملامته کړه چې د بنو خزاعه خلاف هغوی د بنو بکر مدد کړی وو چې تاسو څه وکړه، ستاسو خو معاهده وه. او ورته یې وویل چې تاسو چې کوم دا کار کړی دی په دې زموږ او د محمد صلی الله علیه وسلم ترمنځ چې کومه معاهده هغه ماتېږي. حارث بن هشام ابو سفیان له راغلو، ورته یې وویل چې قام دا څه حرکت وکړو. ابو سفیان چې دا واورېد ویې چې دا یوه داسې واقعه ده چې زه پکې شریک نه وم، خو دې نه بې تعلقه هم نه یم، دا ډېر بد شوي دی. قسم په خدای محمد صلی الله علیه وسلم به اوس یقینا موږ سره جنګ کوي. ابو سفیان نور دام وویل چې زما ښځې هند ماته دا ویلي دي چې هغه یو ډېر بد خوب لیدلی دی. هغه لیدلی دي چې هجون چې د محسب وادي طرف ته د بیت الله نه د 1.5 میل په فاصله یو غر دی، د هغې طرف نه د وینې یو سیند دی چې بهیږي را روان دی او د خندمه تر حده را ورسېدو. خندمه د منا په لاره کې د مکې یو مشهور غر دی او خلکو دا خبره خوښه نه کړه، یعنې دا چې هغه وینه بهیږي را روانه ده او په دې خلک وېرېدلي وو. بهرحال خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم د دغه واقعې نه چې کوم بنو خزاعه باندې حمله شوې وه په کشفي طور خبر کړي وو. ام المؤمنین حضرت میمونه بنت حارث بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی کله شپه تېره کړې وه د مونځ لپاره او د چاردام لپاره هغوی راپاڅېده
الله وی او د شردم ولا زید کی و چې ما ورد چې وی درې ځل وی چې لبیک 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 یعنی زه حاضر یم زه حاضر یم زه حاضر یم او بیا درې ځل هغوی نصرت هم وی یعنی ستاسو مدد وکړې شو ستا مدد وکړې شو ستا مدد وکړې شو دوی چې کله وی او د چارنامو کو د شفه راوړو نو ما ورته ارزو کو چې یا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ما ورد چې تاسو درې ځل لبیک وی او درې ځل تاسو نصرت هم وی نو تاسو سره سوکتن وو چې چا سره تاسو خبرې کولې رسول کریم ورته فرمایل چې د بنو کعب د بنو خزاع د خاخ یو تن وو چې د بنو بکر خلاف رضیه شیرونه وي او زه ماته د مدد لپاره आवाज کولو دا کشفی رنګ و هغه دا وی چې قریشو د هغې خلاف د بنو بکر بن وائل مدد کړی دی حضرت میمونه بیانوي چې 3 ورځې پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې خلکو له د سهار مونځ جمع ورکا نو ما سکور د چې هغې دا شعرونه وی چې یا ربي انی ناشد محمد حلفا ابینا ابیه الاتلدا چې زما رب زه محمد صلی الله علیه وسلم ته معاهده را یادوم چې په خواره زه د دې پلار نیکو زموږ د پلار نیکو ترمنځ شوی و یو بل روایت کې دا دی چې د هغه شپې سحر چې شو چې په کومه شپه بنو نفاسو بنو خزاع اوله واقع شوی د وتیر په مقام نو رسول کریم حضرت عایشه ته فرمایلی چې یا عایشه خزاع کې څه واقع شوی ده حضرت عایشه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله آیا قریش د هغه لوز د ماتولو جرأت وکړي چې کوم ستاسو د هغوی ترمنځ دی حالانکه جنګونو مخکې نه هغوی فنا کړي دي رسول کریم ورته فرمایل چې دوی دغه لوز د هغه کار لپاره مات کړی دی چې اراده خدای پاک کړی ده حضرت عایشه وی چې قسم حضرت عایشه چې یا رسول الله آیا په دې کې ښېګړه شته هغوی ورته وفرمیل چې په دې کې ښېګړه ده یعنې دا د خدای پاک مرضي وه چې هغوی به لوز ماتوي او بیا مخکې به هغوی ته د دې سزا میلاویږي بهرحال د دغه واقع ذکر حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه هم کړی دی خپل انداز کې هغوی لیکي چې حضرت میمونه فرمایي چې یو شپه زما وری و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ما کړوده و چې کله هغوی تهجد لپاره راپاڅېده نو چې کله هغوی د سره دم کولو نو هغوی خبرې کولې او ما له اواز راتلو هغوی فرمایل چې لبیک 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 او بیا هغوی فرمایلي وو نصرته وایي چې هغوی کله بهر تشریف راوړو نو ما ورته وویل چې یا رسول الله آیا څوک راغلي وو چا سره چې تاسو خبرې کولې نو هغوی وایي چې په کشفي طور زما مخې ته د خزاع یو وفد وړاندې شوی وو او هغوی شور جوړ کړی وو چې موږ محمد ته د هغه د خدای قسم ورکوو دا وایو چې ستا سره او ستا پلار نیکه سره چې کوم موږ معاهدې کړې وې او موږ ستاسو مدد همیشه کړی دی خو قریشو موږ سره بدعهدي وکړه او د شپې په وخت په موږ باندې حمله وکړه په داسې حال کې چې څوک زموږ کې په سجده کې و څوک په رکوع کې و موږ ووجلو او موږ استاد د مدد ترلاسه کولو راغلی یو نو ما ولیده رسول کریم فرمایي چې ما ولیده چې د خزاع یو تن ولاړ دی چې کله په کشفي طور هغه تن ما ته ښکاره شو نو ما وویل چې لبیک 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 یعنې زه ستا مدد لپاره حاضر یم 3 ځل مې ویلي وو او بیا ما وویل چې نصرته یعنې ستا مدد به کېږي دا مې 3 ځل وویل بیا حضرت عایشه فرمایي چې دې نه په بله ورځ سحر په وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم زما کور ته تشریف راوړه او هغوی فرمایل چې خزاع سره یوه خطرناکه واقعه شوې ده حضرت عایشه فرمایي چې زه پوه شوم چې خزاع سره خطرناکه واقعه همدا کیدی شي چې هغوی د مکې په سرحد دي او مکې والاو چې بنو بکر سره معاهده ده هغوی په خزاع باندې حمله وکړي کړی وي نو ما ویل چې یا رسول الله آیا دا ممکنه ده چې دومره قسمونو نه پس به قریش معاهده ماته کړي هغوی د په خزاع باندې حمله وکړي نو هغوی وفرمیل چې او د خدای پاک د حکمت د لاندې هغوی دا معاهده ماتې لګیا دي او هغه حکمت هم دا و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د حملې اجازت نه و او په معاهده ماتېدو به هغه اجازت میلاو شو
حضرت عائشہ وایي چې ما وی چې یا رسول الله د دې نتیجه به ښه راوځي نو هغوی فرمیل چې او نتیجه به هم ښه راوځي د دې په تفصیل کې لیکلي دي چې د بنو بکر او د قریش دغه ظالمانه کاروایی نه پس عمرو بن سالم د بنو خزاعه څلوېښتو کسانو سره چې پسونو سواره وو رسول کریم نه د مدد غوښتو لپاره راووته او د خزاعه قبیلې رئیس بودیل بن ورقه خزاعي هم د دغه ډلې سره وو هغوی رسول کریم ته تفصیل ووایي چې څنګه هغوی کم مصیبت سره هغوی مخ شوي وو او قریشو څنګه د هغې خلاف وسله کسان او اسونو سره د وسلې د افرادي قوت او اسونو سره د بنو بکر مدد کړی او څنګه صفوان اکرمه او قریشو د نورو رئیسانو دغه قتل عام کې شرکت کړی دی هغه ته هغوی په جومات کې صحابه سره ناست وو او چې کله هغوی خپله خبره وکړه نو عمرو بن سالم د خزاعه سردار ودرېدو او هغه یو څو شعرونه ووایي او مدد یې غوښتی و چې پکې یو شعر دام و چې یا ربي انی ناشد محمدا حلفا بینا و ابیه تلدا چې زما رب زه محمد ته هغه معاهده یادومه چې کوم زموږ د پلار نیکه او د دوی د پلار نیکه ترمنځ وه او رسول کریم وفرمیل چې عمرو بن سالم ستا مدد به کیږي حضرت عبدالله بن عمر نه دا روایت دی چې کله د بنو خزاعه کاروان هغوی ته رسول کریم ته ورسېدو نو هغوی ته یې تپوس وکړو چې ستاسو په خیال دا ظلم چا کړی دی نو هغوی وویل چې بنو بکر نو هغوی ورته وفرمیل چې آیا ټول بنو بکر په دې کې شامل وو نو هغوی وویل چې نه بنو نفاسه چې سردار نوفل بن معاویه دی نو هغوی فرمیل چې دا د بنو بکر یو قبیله ده نو بنو خزاعه چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله خبرې ووایي نو هغوی ورته وفرمیل چې واپس چې ځئ نو بیل لاړ شئ ستاسو واپسې ده نو یو ځای لاړ نه شئ د قافلې په صورت کې بلکې بیل لاړ شئ هغوی د دې لپاره فرمایلي چې چاته دا معلومه نه شي چې هغوی ملاقات له راغلي دي رسول کریم سره دغه معامله پټه وساتله هغوی نو بنو خزاعه بیا بیل شو واپس لاړه او دې کې یو څو کسانو چې په لاره کې د سیند د غاړې طرف ته شو او بدیل بن ورقه سره ځینې نور خلک د په عامه لاره تللي وو حضرت عایشه بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو کعب یعنې د خزاعه د معاملې په وجه ډېر غوسه کې وو او وایي ما چې هغوی دومره په غوسې کې چېرته نه و لیدلي دومره سخته غوسې کې د حضرت ابن عباس روایت دی چې رسول کریم چې د خزاعه د واقعې نه خبر شو نو هغوی فرمایلي وو چې قسم مې د هغه ذات وي چې په لاس کې زما ژوند دی زه به په هر هغه څیز د هغې حفاظت کوم چې په زه د خپل د کوروالاو حفاظت کوم د خپل د اهل خپل د خاندانو د کوروالاو حفاظت کوم دغه غزا تفصیل حضرت مسلم موعود هم بیان کړی دی خپل انداز کې هغوی لیکي فرمایي اتم هجري کال د روژې په میاشت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه آخري جنگ لپاره روان شو د کم په وجه په عربو کې بیا اسلام قایم شوی و دا واقع شوی داسې و چې د صلح حدیبیې په موقع دا فیصله شوې وه چې د عربو قبایلو کې چې څوک غواړي مکې والو سره د ملاو شي او څوک چې غواړي نو هغه د محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاو شي او دا چې تر 10 کالو پورې به دواړه ډلې یو بل سره د جنگ اجازت نه لري سوای له دې نه چې یو په بل باندې حملو کې معاهده ماته کړي دغه معاهدې د لاندې د عربو قبیله بنو بکر مکې والو سره ملاوه شوه او خزاعه قبیله رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاوه شوه د عربو کافرانو د معاهدو د پابندۍ خیال به ډېر کم لرلو خصوصا د مسلمانانو په مقابله کې او چې بنو بکر خزاعه قبیلې سره زوړ اختلاف لرلو نو د صلح حدیبیه باندې چې څه موده تېره شو نو هغوی مکې والو سره مشورو وکړه چې آیا دا مشورو وکړه چې خزاعه خو د معاهدې په وجه بالکل مطمئن دي دا قبیله اوس موقع ده چې موږ د دې نه بدل واخلو نو د مکې قریشو بنو بکر یو ځای شو د شپې هغوی په بنو خزاعه باندې چاپه ووهله او ډېر کسان یې د هغوی ووژل خزاعه چې کله خبر شو چې قریشو
د بنو بکر سره یو ځای دا حمله کړې ده نو هغوی د دغه شکنه د خبرولو لپاره رسول کریم سلوت کسان په تیزو خانو باندې فورن د مدینه طرف ته روان ک او د رسول کریم نو دا مطالبه وکړه چې د بهمي معاهدې لرو یو استاسو دا فرض چې زموږ بدل واخلي او په مکه باندې حمله وکړي چې کله دا قافله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده نو هغوی ورته وفرمایل چې ستاسو تکلیف زما تکلیف دی زه به خپل معاهدې قایم یم او دا ورته وفرمایل چې دا ورځ چې مخامخ ورېږي لګیا ده هغه باران کېدو لګیا لکه څنګه چې دی نو دا باران روان دی داسې به زه زر ستاسو مدد لپاره همدغه شان زر به ستاسو مدد لپاره د اسلامي فوجونو ضرورت سي او یو روایت چې ده او د روایت مطابق رسول کریم حضرت زمره د قریشو طرف ته لګلی وو او دریو خبرو کې یو وخت خپلولو لپاره ورته ویلی وو دا یو خدای چې هغوی د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکړي یا بنو نفاسه سره د الله تعلقه اظهار وکړي یا د حدیبیې معاهده د ختمه کړي دا درې خبرې دي حضرت زمره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قاصد په طور هغوی له تللی وو د مسجد حرام په دروازه هغوی خپله اوښه کېنوله او دننه ورغلو قریش والا خپل ځینو کې ناست وو حضرت زمره هغوی ته وویل چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم قاصد دي او هغوی ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیغام ورکو قرده بن عبد عمر وویل چې که موږ د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکو نو موږ سره بیا نه څه غله پاتې وي نه به څاروي پاتې وي ځکه چې دومره ډېرو خلکو دیت ورکول د لپاره ډېرې پیسې پکارې دي او تر څو چې د بنو نفاسه سره د لا تعلقه تعلق دی نو په عربو کې یوه قبیله هم داسې نه ده چې د هغوی په شان د بیت الله تعظیم کوي هغوی زموږ حلیفان دي موږ د هغوی ملګرتیا د پرېښودو اعلان نه شو کولی موږ به نه بیلیږو هغوی نه تر څو چې موږ سره سم موجود دي موږ به هغوی نه بیلیږو او موږ محمد صلی الله علیه وسلم سره به جنګ کوو هغوی وایي چې موږ به جنګ کوو نو ځکه موږ معاهده ختمو یعنې د حدیبیې معاهده حضرت زمره رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او د قریشو خبرو نه هغوی خبر که بهرحال بیا وروستو قریش په خپل کړي باندې پښیمانه شو هغوی ابو سفیان رسول کریم طرف ته ولېږل او د هغې د راتلو په باره کې خدای پاک رسول کریم ته مخکې ویلی وو چې ابو سفیان را روان دی نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پیشګویۍ مطابق هغوی خلکو ته ویلی وو ابو سفیان راغلو د صلح د تجدید لپاره او د دې په تفصیل کې لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان د مدینې د نه راتګ نه مخکې صحابه ته فرمایلی وو چې ابو سفیان تاسو له را روان دی او هغه دا وایي چې د معاهدې تجدید وکړي او په صلح کې اضافه وکړي خو هغه به په خفګان دي ځنه واپس دي یو خبره به هم د هغه نه منلی کېږي او یو روایت کې دی چې حارث بن هشام او عبدالله بن ابي ربیعه ابو سفیان له ورغله او هغوی ته وویل چې په دغه معامله کې صلح اوس ناګزیره ده که دا معامله حل نه شوه نو محمد صلی الله علیه وسلم به خپلو صحابهو سره په مونږه حمله وکړي نو ابو سفیان او د هغه غلامان دوه اوښانو باندې روان شو هغه د هغه غلام په دوه اوښو باندې روان شو زر روان شو مدینې ته ورسېد او ټولو کې مخکې هغه خپلې لور ام حبیبه له ورغلو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم زوجه مطهره وه ابو سفیان اراده وکړه چې هغه د رسول کریم په بستره کښېني خو حضرت ام حبیبه هغه بستره راکت کا ابو سفیان ورته وویل چې زما لورې آیا دا بستره زما قابله نه دی یا زه د دې قابل نه یم نو هغې ورته وویل حضرت ام حبیبه چې یار دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بستره ده او تاسو یو مشرک او ناپاکه تن یې زه دا نه خوښوم چې تاسو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په بستره کښېنئ نو هغې ورته وویل چې زما لورې ابو سفیان ورته وویل چې زما نه پس شرط درغلی دی پته نو ام حبیبه ورته وویل چې نه بلکې خدای پاک د اسلام طرف ته ماله هدایت راکړی دی یا زما پلاره تاسو د قریش رئیس و سردار یې تاسو د اسلام قبلولو کې تاخیر څنګه کولی شئ وی ورته تبلیغ وکړو چې تاسو د بوتانو عبادت کوئ چې نه ستاسو خبره اورېدی شي او نه څه لیدی شي
ابو سفیان هلته نه راپاڅېد او رسول کریم له ورغلو. هغه وخت رسول کریم په جومات کې و. نو هغوی ابو سفیان ورته وویل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم زه د حدیبیې د صلحې په وخت موجود نه وم، تاسو د هغه معاهدې تجدید وکړئ، موږ لپاره د دې چې کم میاد دی دا زیات کړئ. نو هغوی ورته وفرمیل چې ابو سفیان ته صرف دې لپاره راغلی. نو هغه ورته وویل چې او نو رسول کریم ورته وفرمیل چې آیا ستا له طرفه څه خبره شوې ده؟ نو هغې وایي موږ خو د خپل د صلحې د معاهدې باندې قایم یو، غلط بیاني هغه وکړه، موږ پکې بدلون نه دی کړی. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې موږ هم په خپله معاهده او په صلح برقرار یو، موږ هم هېڅ بدلون نه دی کړی، زموږ معاهده شوې ټیک ده. خو ابو سفیان خپله خبره بار بار کوله، خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورله هېڅ جواب ورنکړو. هغه حضرت ابوبکر له ورغلو، هغوی ته ووایي چې محمد صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي یا خپل طرف نه خلکو کې د پناه اعلان وکړه. حضرت ابوبکر ووایي چې زما پناه د رسول کریم په پناه کې ده. بیا ابو سفیان حضرت عمر له راغلو او هغوی سره هم هماغه شان خبرې وکړي لکه څنګه چې حضرت ابوبکر سره کړی وی. بیا حضرت عثمان له ورغلو او هغوی ته یې وویل چې خلکو کې تا نه زیات صله رحمي کوونکي څوک نشته، د صلحې موده زیاته کړه او د معاهدې تجدید وکړه، ستا ملګري به ستا خبره نه ځنډوي. نو هغوی وویل چې زما پناه د رسول کریم په پناه کې ده. بیا هلته هم ناکامه شو. نو حضرت علي نه ورغلو او ورته ووایي چې یا علي ته په خپلولۍ کې ټولو نه زیات ماته جوخت یې، زه یو ضروري کار لپاره راغلم خو خالی لاس نه واپس تلل غواړم. محمد صلی الله علیه وسلم مخې ته زما سفارش وکړه. هغوی ورته وویل چې ابو سفیان ته تباه شي چې رسول کریم د یو خبرې عزم وکړي، نو بیا موږ توان نه لرو چې موږ په هغې سره څه خبرې وکړی شو، هېڅ زموږ توان نه دی بیا. نو هغه حضرت علي ته وویل چې یا علي معاملات په ما سخت شوي دي، ما له څه مشوره راکړه. نو حضرت علي ورته وویل چې قسم په خدای زما په علم کې یو داسې څیز نشته چې تا له فایده درکولی شي، خو ته د بنو کنانه رئیس یې، پاسه او خلکو ترمنځ د پناه اعلان وکړه او بیا خپل ښار ته واپس شه. ابو سفیان مسجد نبوي ته ورغلو او دا یې وویل چې یا خلکه زه خلکو کې ما د امن اعلان وکړو، زما دا خیال چې تاسو به زما لوز نه ماتوئ. هغه رسول کریم له راغلو دا یې وویل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ما د خلکو ترمنځ د امن اعلان وکړو. هغوی ورته وفرمیل چې یا ابو حنظله دا صرف ته ویلګې، موږ دې باره کې څه نه وایو لګیا یو، دا یک طرفه اعلان دی ستا. بیا خپل په اوښ باندې هغه سور واپس لاړو. د یو روایت مطابق هغه چې کوم دی ابو سفیان یعنې حضرت فاطمې سره هم خبره کړې وه چې هغې د سفارش وکړي، خو هغوی هم معذرت کړی و. او دغه شان ابو سفیان هیڅ قسمه د نوي لوز یا د اتفاق رایې په کوشش کې ناکامه واپس شو. او چې کله واپس خپل قام ته هغه راغلو نو ټوله خبره ورته تېره کړه. نو هغوی هم ابو سفیان ته بد رد ووایي چې هېڅ د ښېګڼې خبره تا ځان سره نه ده راوړې. حضرت مسلم موعود هم دا په تاریخي لحاظ بیان فرمایلی دي او داسې لیکلی دي چې مکې والو ابو سفیان مدینې ته روان کړی وو چې هغه د په څه طریقه مسلمانان د حملې نه منې کړي. ابو سفیان چې مدینې ته ورسېدو نو هغه رسول کریم باندې زور ورکول شروع کړ چې چونکې د صلح حدیبیې په وخت زه موجود نه وم نو ځکه د نوي سر نه د معاهده وکړی شي. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د خبرې جواب ورنکړو ځکه چې په جواب ورکولو راز ظاهرېده. نو ابو سفیان د مایوسۍ په حالت کې ناقلاره شو. هغه جومات کې ودرېد او اعلان یې دا وکړو چې یا خلکه زه د مکې والاو له طرفه په نوي سر نه ستاسو لپاره د امن اعلان کوم. دا خبره چې مسلمانانو واورېده نو د هغه په بېوقوفۍ هغوی وخندل او رسول کریم وفرمیل چې ابو سفیان دا خبره ته یک طرفه کوې لګې، مونږ داسې هېڅ معاهده تا سره نه ده کړې. حضور فرمایي چې زموږ د ریسرچ سیل والاو دې باره کې یو نوټ لیکلی دی چې د ابو سفیان دا وینا چې د حدیبیې د صلح په وخت زه موجود نه وم دا محل نظر خبره ده. د هغې په نظر یې کیدای شي ځینو خلکو لیکلي وي ځکه دوی هم دا نقطه راخیستې ده.
چې څوک پوهېږي هغې لپاره دا ضروري نه ده خو چې کوم خلک په تاریخي معاملاتو کې په ژورتیا تلل غواړي نو هغوی شاید چې دا سوال پورته کړي چې دا وینا چې زه موجود نه وم دې باندې اعتراض کیدی شي ځکه چې د تاریخ او د سیرت کتابونه داسې دي چې په دغه موقع یعنې د مدینې تر راتګ په موقع د ابو سفیان دا وینا چې زه د حدیبیې د صلح په وخت موجود نه وم په دې اکثر کتابونه خاموشه دي په ځینو سیرتونو کې دا خبره موجوده ده چې زه موجود نه وم خو اکثر کتابونه په دې خاموشه دي او د مورخینو اکثریت د ابو سفیان دغه خبرې ذکر نه دی کړی درېیمه خبره ده چې آیا واقعي د حدیبیې د صلح په وخت ابو سفیان موجود نه و د واقعي کتاب المغازي او سیرت حلبیه او ځینې یو څو نور کتابونو کې دا بیان شته چې هغه په دغه موقع موجود نه و خو تاریخ او د سیرت په اکثرو کتابونو کې دا بیان شوی دی چې د صلح حدیبیه په موقع رسول کریم حضرت عثمان لېږلي و مکې ته چې هغې د ابو سفیان او د قریش نورو سردارانو ته ووایي چې موږ د جنګ په غرض نه یو راغلي دې نه دا معلومیږي چې ابو سفیان هغه وخت موجود و خو دا خبره د غور قابله ده چې د حدیبیې په موقع نه خو د رسول کریم سره خبرو لپاره راغلی و او نه معاهده کولو په خپله راغلی و حالانکه د قریشو سردار هغه په خپله و او نه په هغه معاهده د هغه دستخط شته یا ګواهي موجوده ده نو ځکه ممکنه ده چې مدینې کې چې هغه کوم دا خبره کړې وه چې زه د حدیبیې د صلح په وخت نه وم نو دې نه مطلب د هغې دا و چې د صلحنامې په موقع زه موجود نه وم یا واقعي زه هلته موجود نه وم بهرحال او کېدای شي چې په مدینې کې هغه هم دغه خبره کړې وي چې زه نه وم ځکه چې زما دستخط نشته بهرحال لکه څنګه چې ما دا و چې د ریسرچ سیل والو دا خیال دی خو په خپله دا ټول تفصیل چې کوم هغې بیانې نو هغې رد کوي هم دا خبره خپل دغه خیال چې زه معاهدې کې شامل نه وم ځکه چې معاهدې باندې د هغه دستخط باوجود د سردار کېدو نه و نو ابو سفیان به همدغه خبره جواز په طور راخستی وي نو ځکه په شک کې د مبتلا کېدو ضرورت نشته چې هغې مدینې ته چې راغله دا وایي چې زه معاهدې کې شامل نه وم چې هغه دا ویې نو ټکي ویلي د شاملېدو د موجود کېدو الفاظ چې کوم دي دغه د غلطي د راوي د بیان کې کېدی شي خو واقعیت دغه خبره زیاته صحیح ښیي چې هغه په معاهدې کې معاهدې برخه نه کېدو اعلان کړی و دا خپل دا اعلان یې کړی چې هغه د معاهدې برخه نه و دغه خبره مخې ته راځي حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه هم دا لیکلې ده چې هغه دا ویلي وو او وی دا منلي دي همدا صحیح ښکاري چې هغه معاهدې کې شامل نه و او دې نه موږ دا ګڼو چې مطلب ترې همدا جوړېږي چې زه موجود نه وم بهرحال دا خو یوه تاریخي مسله وه ځکه ما بیانه کړه او په دې کې څه د ابهام ضرورت نشته نه سوال پورته کېږي څه داسې ډېره واضحه ده دا خبره بهرحال دغه مهم لتلو چې کوم تفصیل د دې باره کې لیکلی دی چې رسول کریم په رازدارۍ د سفر تیاری شروع کا رسول کریم خلکو ته د سفر د تیاری لپاره وی خدای ورته نه ویلي چې چېرته وځو همدغه شان رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې ته وفرمیل چې سفر لپاره زما سامان تیار کا هغوی دا ووایي او د کور نه بهر تشریف هغوی یوړو او حضرت ابوبکر خپلې لور د حضرت عایشې له ورغله او هغه وخت حضرت عایشې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سامان تیارولو حضرت ابوبکر ترې تپوس وکړو چې آیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غزا باندې تلو اراده لري نو حضرت عایشه خاموشه پاتې شوه بیا حضرت ابوبکر وی چې کیدای شي د رومیانو طرف ته تلو هغې اراده وي یا د نجد خلکو طرف ته اراده وي یا د قریش طرف ته تلو اراده وي خو هغې سره خو د معاهدې موده لا پاتې ده خو حضرت عایشه د هغې په هر سوال باندې خاموشه پاتې شوه او هېڅ جواب یې ورله ورنکړو په دې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم واپس تشریف راوړو نو حضرت ابوبکر ورته عرض وکړو چې یا رسول الله چېرته د تلو اراده لرئ نو هغوی ورته وفرمیل چې او بیا حضرت ابوبکر ورته عرض وکړو چې آیا تاسو د بنو اسفر یعنې د رومیانو طرف ته د تلو اراده لرئ نو هغوی ورته وفرمیل چې نه
نو حضرت ابوبکر ورته عرض وکړو چې د اهل نجد طرف ته تلو اراده لرئ؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې نه. نو حضرت ابوبکر ورته عرض وکړو چې شاید چې تاسو د قریشو طرف ته تلو اراده لرئ؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې او. نو په دې حضرت ابوبکر هغوی ته عرض وکړ چې آیا ستاسو د هغوی ترمنځ معاهده نشته، یعنې صلح حدیبیه؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې ته خبر نه شوې چې هغوی بني کعب یعنې خزاعه قبیلې سره څه وکړه؟ د دغه واقعې نور وضاحت کې سیرت حلبیه کې لیکلی دی چې حضرت ابوبکر رسول کریم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله آیا تاسو په د سفر اراده فرمایلې ده؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې او. حضرت ابوبکر ورته عرض وکړو چې زه بیا تیاري وکړم؟ نو رسول کریم ورته وفرمیل چې او. حضرت ابوبکر د تپوس وکړو چې یا رسول الله چېرته راتلو اراده فرمایلې ده تاسو؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې د قریش د مقابلې. خو ورسره دا هم وفرمیل چې ابوبکر دا خبره بله پټه ساتي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلکو له د تیاری حکم ورکو، خو هغوی خلک د دې نه بې خبره ساتلي وو چې اراده د کوم ځای ته د تلو ده. هغې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کلو او د خواوشا مسلمانانو ته پیغامونه ولیږل. هغوی ته وفرمیل چې کم تن د خدای او د قیامت په ورځ ایمان لري هغه د روژې په میاشت کې مدینې کې حاضر شي. نو د رسول کریم په اعلان د عربو قبایل مدینې ته راتلل شروع شو، او چې کوم قبایل مدینې ته راورسېده پای کې بنو اسلم، بنو غفار، بنو مزینه، بنو اشجع او بنو جهینه شامل وو. او د یو روایت مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې حضرت ابوبکر راوغوښته، مشوره یې ورسره وکړه، بیا حضرت عمر راوغوښته، هغوی سره مشوره وکړه، او بیا ټول مسلمانانو له د سفر د تیاری شاد وفرمایلو. د دغه واقعې په ذکر کې حضرت مسلم موعود دا لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپلې یو اهلیې ته وویل چې زما سامان د سفر تړل شروع کړه. هغوی چې سامان تړل شروع کړو او حضرت عایشې ته وویل چې ما لپاره ستو وغیره یا دانې د سرې که او تیارې که. نو د دغه قسمه غذاونه به هغه ورځو کې ونو، او بیا هغوی سنډل شروع که او دانې صفا کول شروع کې. حضرت ابوبکر کور ته راغلی لور له، نو هغوی چې دا تیاري ولیدې نو تپوس یې وکړو چې عایشې دا څه کېږي لګیا دی؟ رسول کریم د سفر تیاري کوي لګیا دی؟ نو هغوی ورته ووایي چې د سفر تیاري معلومیږي. نو بیا هغوی ته تپوس کوي جنګ اراده ده؟ نو هغوی وایي چې هېڅ خبر نه یم. حضرت عایشې ورته جواب ورکړو چې زه خبر نه یم. رسول کریم فرمایلي چې زما سامان د سفر تیار کو، موږ هم دا کوو لګیا یو چې موږ خو سامان تیارو لګیا یو. چېرته روان دي، څه لپاره روان دي، موږ نه یو خبر. 2-3 ورځو پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر راوغوښته، ورته وویل چې ګورې تاسو خبرې چې د خزاعه کسان داسې راغلي وو، او بیا ورته وویل چې دا واقع شوې ده، او خدای پاک دغه واقعې زه مخکې نه خبر کړی یم چې دوی غداري کړې ده او موږ هغوی سره معاهده کړې وه. اوس دا د ایمان خلاف خبره ده چې موږ دې وویرېږو او د مکې والا او بادري او طاقت چې وګورو د هغې د مقابلې لپاره تیار نه شو. بهرحال موږ به هلته ځو، ستاسو څه رایه ده؟ حضرت ابوبکر ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خو هغوی سره معاهده کړې ده او بیا هغې ستاسو خپل قام دی، مطلب دا چې هغه تاسو به خپل قام وژنئ. رسول کریم وفرمیل چې موږ به خپل قام نه وژنو، هغه خلک به وژنو چې معاهده یې ماته کړې ده. او بیا حضرت عمر نه یې تپوس وکړو، نو هغوی وایي چې حضرت عمر خو خپل مزاج، هغوی وایي چې بسم الله، ما خو هره ورځ دعاګانې کولې چې دا ورځ د نصیب شي او موږ د رسول کریم په حفاظت کې د کافرانو سره وجنګېږو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابوبکر ډېر د نرم طبیعت دی، خو صادق قول د عمر د خولې نه جاري کېږي. صحیح خبره خو عمر کړې ده. او یې فرمایل چې تیاري وکړي. بیا وایي د خواوشا قبایلو ته اعلان ولېږلو چې کوم تن په خدای او د هغه په رسول ایمان لري، هغه د روژې په ابتدایي ورځو کې د مدینې کې د راشي دلته راغونډ شي ټول. رسول کریم دغه سفر پټ ساتلو لپاره مختلف تدبیرونه اختیار کړي وو. د سفر نه مخکې هغوی د 8 کسانو یوه ډله
د حضرت ابو قتاده بن ربی په قیادت کې د ازم وادي طرف ته د مکې چې کوم مخالف طرف دی هلته لېږلی وه چې ګمان کوونکي دا ګمان وکړي چې د هغه طرف ته تلو د دوی اراده ده او خبر د خور نشي. ازم د مدینې نه 36 میله په فاصله د مشرق طرف ته په نجد کې یوه وادي ده او دې نه علاوه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې چې کوم خواوشا ته هم څه کسان روان کو د وی ډیوټي دا وه چې څوک هم څه پردې تن که د مکې طرف ته روان وي نو هغه د واپس کړی شي. دغه ټولو کارونو د نگرانۍ لپاره حضرت عمر مقرر کړي وو چې هغوی د نگران په طور چکر لګولو. د ټول تدبیرونه خپلولو نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خدای مخې ته د دعا لپاره الله سوچت کو د ارزو کو اللهم خذ على اسمائهم وابصارهم ولا يرون الا بغتا ولا يسمعون بنا الا فجا. چې خدای د قریش غوږونه او د غوی سترګې بندې کوي دغه جاسوسان چې کم دی او د غوی مخبران هغوی ودروه چې هغوی د موږ نه کتی شي خو موږ د ناڅاپه تر هغوی ورسو او نه د هغوی زموږ باره کې څه خبر معلومه کړي چې سوای دی نه چې ناڅاپه هغوی ته زموږ خبر ورسي. رسول کریم دا دعا ملاویږي هغه دا ده اللهم خذ العيون والاخبار عن قریش حتى نبغتها فی بلادها. چې خدایا د قریش جاسوسانو د غوی مخبران ونیسه ودروه ان تر دې چې موږ هغه خلکو پورې ورسو د غوی په علاقې کې ناڅاپه. حضور فرمایي دا نور تفصیل دی انشاءالله آینده به هم کېږي آینده به هم رواني سفر هغې نه پس تا شروع فرمایلی و. حضور فرمایي دا وخت د دنیا عمومي حالاتو لپاره هم زه ویل غواړم اکثر وایم دعاګانې کوئ د جنگ د خورېدو امکانات زیاتېږي لګیا دي. خدای پاک ته دعا کوي چې خدای پاک دې د دې د تباهکارۍ نه موږ محفوظ وساتي ځکه چې اوس خو په ایران باندې هم اسرائیل حمله وکړه او خطرناکه صورت دی خپل کړی د جنگ دا کم چې حالت دی. دا خلک خو اوس هم دا غواړي د اسرائیل حکومت چې دوی یو پسې بل ټول مسلمان ملکونو ته د نقصان ورسوي خو مسلمانانو ملکونه اوده پراته دي خپله ترقي خپل نور ترجیحاتو کې دوی ډوب دي او پوهېږي نه چې څه به کېږي. د مسلمانانو خو نه عملونه پاتې دي او نه د دعا طرف ته د هغوی پام شته. بیا داسې حل کې چې کم نقصان به رسي د هغې دې تصور هم نشي کولی. خدای پاک د دې له عقل ورکړي چې دوی د دې طرف ته توجه کړي او خپل د وحدت د قایمولو دوی د کوشش وکړي دا نه چې فلانی فرقه ده فلانی فرقه ده موږ ځکه د هغې مدد نه کوو. ټول ملکونه په خطر کې دي ځکه چې الکفر ملت واحده جوړ شوی دی یعنی د کافران چې کم دی هغه ټول یو واحد امت جوړ شوی دی او مسلمانانو ته پکار دی چې هغې د واحد امت جوړ شي ومله به دوی بچ کېږي دې نه بغیر بله څه لاره نشته. خدای پاک د هر معصومه هر مظلومه د لوی نقصان نه بچ کړي او موږ ته د دعاګانو طرف ته ډېر زیات پام کول پکار دی. خدای پاک دې موږ له د دې توفیق هم راکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر